الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ورځې په دغه مبارک ساعت کې د یو عظیم او یو مبارک عبادت لپاره زموږ استاسو د حاضرو او د حاضریدونکو د حاضری د لیدل د اوریدل د ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ استاسو د حضور صلی الله علیه و آله وسلم پر اورلې شوی دین باندې مقبول شوی عمل زموږ استاسو نصیب فرمایي. بلا تمهید اور بلا مقدمہ د قرآن کریم فرقان حمید په دغه آیات کریمه د سورت بقره آیت نمبر 143 کې آغاز و شروعات کول غواړم. رب ذوالجلال خالق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک تا خطاب کئی ورته فرمائی چې وکذالک جعلناکم امتا وسطا. اللہ فرمائی چې اے زما د حبیب امتیانو، ما تاسو بہترین امت جوڑ کړی ہے. امتن وسطن یو معنا په معنا د بہترین سره دی، خو د وسط لفظ په تفصیل کې بزونه، خو چې کم مقصود زما د نن د خطاب دی پاغي باندې به خبره طریقو. اللہ کریم خالق کائنات ارشاد فرمائی چې د حضور امتیانو تاسو ما بہترین امت جوړ کړی ہے. مقصد د دغه آیات کریمه زما د ویلو د ترجمې نه مقصد دا دی چې مونږ د حضور امتیان یو. بیا امت په دوه قسمه باندې دی، یو امت دعوت تے یو امت اجابت تے. سادہ الفاظو کی یو اغا امتیان دی چی حضور منلے دے، اور دویم نمبر قسم اغا امتیان دی چی حضور ندے منلے. بیاہم امتوالی کے راضی امتیان کافرانم دا حضور امتیان دی اور مسلمانانم دا حضور امتیان دی. خو تقسیم دا سے دے چی حضور مبارک اغا امتیان چې کم امتیان حضور منی، حضور مبارک دین منلے دے، د حضور مبارک په فرامینو په ارشاداتو باندې ایمان راوړی دی،
دغه امت چې دی الله تبارک تعالی فرمایي دا په ټولو کې بهترین امت دی. معنا او مطلوب او مقصد زما دا دی چې کچرې په شرک کې مسلمانان اوسیږي دا د غرب مسلمانانو ورونه دي، او که څوک په غرب کې اوسیږي د شرک مسلمانانو ورونه دي. که څوک د زمین او د ځمکې د روی زمین په یو څنډه باندې اوسیږي هغه د ځمکې د بلې څنډې او د بلې حصې ورونه دي. گویا زمونږ د حضور هغه امتیان چې حضور مبارک باندې مونږ ایمان راوړی دی دا ټول مونږ یو شی یو. دې ته حضور صلی الله علیه وعلى آله وسلم جسم واحد ورته ویلی دی چې زما امتیان چې په کم کم ځای کې اوسیږي حضور فرمایي چې د هغې مثال د یو جسم مانند دی. د هغې مثال یو جسم دی، لکه جسم د سر نه واخله تر خپو پورې اعضا مختلف دي. ویښته د سر د پاسه دي، نوکانو ګوتې او د خپو ګوتې د خپو نه لاندې دي. د خپو د ګوتو نه واخله تر سر د ویښتو پورې ټول اعضا بدل بدل ځایونو کې دي. څوک خارج دي لکه سترګې، څوک په باطن کې لکه زړه، څوک بهر دي لکه لاسونه، څوک دننه دي لکه کلمې. خو دا ټول جسمونه دا ټول جسم اعضا چې دي دا په مختلفو ځایونو کې پراته دي. خو کچرې په غوږ باندې درد شو او غوږ بره حصه د سر کې دی، نو آیا د بدن لاندې حصه چې ګوتې دي دا ویلی شي چې غوږه تا باندې درد دی، دا ګوتې ورته ووایي چې ای غوږه تا باندې درد دی، که شپه روڼېږي درد کېږي ته به شپه روڼایې زه در سره ویښ نه پاتې کېږم. ګوتې ورته ویلی شي چې زه ویښ نه پاتې کېږم، زه به وده شم، زه په آرام کې شم. غوږه درد پوه شه او ته پوه شه. هېڅ کلم دا ګوتې دا نشي ویلی. دارنګې زنګونان دي، دا غوږ ته کلم اعلان نشي کولی چې درد په تا باندې دی. زنګونانو وایي چې ما څه کار دی چې زه درته شپه روڼوم. لہذا حضور مبارک ارشاد فرمائی، محبوب کریم ارشاد فرمائی مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. حضور فرمائی دا مسلمان په خپل مینس کې د محبت په بنیاد باندې، په یو بل شفقت په بنیاد باندې، په یو بل باندې د مهربانۍ په بنیاد باندې حضور فرمائی دا د یو جسم په مثال باندې دي. او بیا حضور مخکې فرمائی که د جسم په یو ځای باندې درد وي صرف هغه درد والا ځای شپه نه روڼوي چې سبا پورې دردیږي، بلکې ټول جسم ورسره ویښ وي، سترګې ورسره ویښې وي، درد په خېټه باندې وي، درد په ګرده باندې وي، خو ویښې ورسره سترګې وي، ویښ ورسره غوږونه وي، ویښ ورسره دماغ وي. ځکه حضور فرمایي تمام امت مسلمه دا د یو جسم په مانند دي چې څوک یو عضو دردیږي ټول جسم ورسره دردیږي، ټول جسم ورسره شپه روڼوي، ټول جسم سبا پورې ویښ وي، خوب وله نه ورځي. حضور فرمایي چې زما امتیان به هم داسې وي چې څوک چېرته دردیږي په بل د ځمکې په بله څنډه باندې، د ځمکې په بل طرف او په اړخ باندې به هغه مسلمان به هم ورسره ضرور دردیږي. که هلته څوک خوشحال دي دلته به هم خلک خوشحال وي. ځکه چې کچرې خوشحالي او صحت ګرده تکلیف کې و او په هغې باندې صحت راغی ټول بدن ته راحت میلاو شي. مریض خلک سبا کې څه وایي یعنې چې شپه مه ډېره ښه تېره شوه، ولې ګردې درد یې کم و، ګرده باندې لږ راحت و، چې ښکلی اوده وم، سهار وخته مانځه ته م راویښ شوم، ډېره په آرام باندې مه شپه تېره که. دا ګردې په آرام باندې شپه تېره که که نه، دا خوشحالي د ټول بدن دپاره وه، دا خوشحالي ټول بدن دپاره وه. ما مقصود په دغې آیات کریمه سره او په دغې حدیث پاک سره زما مقصد دا دی چې چرته چرته د لا اله الا الله
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم مبارک کلمے څوک گویا ویون کی دی گویایان دی څوک ویون کی د کلمې دی دا ټول یو مسلمانان دی که څوک په پاکستان کې اوسیږي که څوک په افغانستان کې اوسیږي که څوک په سریلنکا کې اوسیږي که څوک امریکا کې اوسیږي که څوک په انګلینډ کې اوسیږي که روی زمین په کم یو ملک کې څوک هم اوسیږي هر یو چې څوک د الله او د الله رسول منونکی دی هغه زمونږ رور دی که رور ورته نه وایې نو بیا د خپل ایمان کې ځکه شک دی چې الله فرمایي چې مسلمانان خپل منځ کې رونه دي انما المؤمنون اخوه مسلمان په خپل منځ کې رونه دي او که ته یو کس رور نه منې او یو مسلمان رور نه ګڼې بیا به ته مسلمان نه وې ځکه چې قرآن فرمایي حدیث فرمایي مسلمان یو بل کې رونه دي یو بل سره رونه دي کاغه هر چرته دي یو بل سره رونه دي حاضرین دغه آیات کریمه او د آیات د حدیث مبارک نه زما مقصود او مطلوب داو چې مونږ ټول د حضور کلمه گو دا ټول یو امتیان یو زدا خبره په شد امت سره په ظاهرو لفظونو په ټکو کې ذکر عرض کول غواړم چې د تقریبا د تیرې یو میاشت نه چې کله پاکستان د پالیسۍ مطابق اعلان وشو چې افغانیان رونه د کډې په سر کې او افغانستان ته واپس لاړ شي نو هغه تقریبا د 40 ورورولي دا چند افرادو دا په دشمنۍ باندې لګیا دي بدلی او زیات نه زیات رجحان څه طرف ته دی قومیت طرف ته دی چې زه افغان یم او ته پاکستان او په سوشل میډیا باندې چند داسې افراد دي چې هغه دا اور لګول غواړي د پښتنو خاص کر د پښتنو په سیمه باندې دا دشمنی ګرمول غواړي او څه نامه باندې د قومیت په نامه باندې ما د قرآن کریم آیات او د حضور مبارک حدیث مو ولوستو چې قرآن کریم فرقان حمید مونږ په قومیتونو کې نه یو تقسیم کړي مونږ ته قرآن او حدیث مبارک امت ویلی دي او په امت کې قومیت نشته دی په امت کې سپینواله او تورواله نشته دی په امت کې خیل او قبیله نشته دی په امت کې لر او بر نشته دی په امت کې پښتون او پنجابی نشته دی قرآن کریم اصطلاح دادا د حضور اصطلاح دادا چې تمام کلمه گو مسلمانان دا قبیلو لا الله تبارک و تعالی قبیلو ته مخاطب نشو چې ای زما فلان کې قبیله خلکو ای زما د فلان کې ملک خلکو ای زما سرو خلکو ای زما سپینو بندگانو ای زما تورو بندگانو ای زما عربو ای زما عجمو قرآن کریم فرقان حمید دا سے نہ فرمائی رب العالمین مونږ بندگانو ته خطاب کوي چې وکذالک جعلناکم امتا وسطا الله فرمائی ما تاسو امت جوړ کړی او امت حضور تشریح کوي امت معنا څه ده امت معنا دا ده لکه یو جسم په مثال باندې یو کچری مونږ استاسو د قومیت په بنیاد باندې بعضې نفرتونه خواره کو څوک پکې په نامه باندې جرنل دی ویډیوګانې کوي او هغه بعضې کسان خو تر دې حده پورې د اخلاقو نه غورځېدلي دي چې ناس په امریکا کې دي ناس په انګلینډ کې دي او د خپل ویورشپ زیاتولو دپاره مختلف قسمه ویډیوګانې کوي څوک د یو ځای نه غږیږي څوک د بل ځای نه غږیږي څوک د یو ځای نه لګیا دی څوک د بل ځای نه لګیا دی څوک د پاکستان کس ویډیو کوي د افغانستان مسلمانانو سپک بیانوي څوک د افغانستان کې ناست دي د پاکستانیانو سپک بیانوي یاد ساتئ د یو بل سپک بیانول دا په زه جزم سره ویلی شم چې د یو بل سپک بیانول دا د دین اسلام او د معنا د مسلمانۍ سپک بیانول دي دا د قرآن خلاف ده دا د حدیث مبارک خلاف دی او زه دا سوشل میډیا په ذریعه باندې هم عرض کول غواړم چې څوک د صاحب منبر او محراب دی هغوی له په منبر باندې په محراب باندې
دغه خبره لکه څنګه د مونځ د اوداس د روژې او د زکات خطاب پکار دی. زه په دغې ورځو کې دا څیز ضروري ګڼم، لازم ګڼم چې په دې باندې هم خبره وشي چې هغه ورورولي په دشمنۍ باندې لګیا ده بدلیږي، یو بل پسې سپکې بیانېږي، یو بل ته زمونږ د وینې جوش کوي. او یاد ساتئ دا په دې باندې د الله رسول په قبر کې خفه کېږي. د الله تبارک و تعالی رسول ته په قبر انور کې تکلیف و اذیت ملاویږي چې دا تاسو څه لګیایې کوئ. کله د کرکټ په نامه باندې مونږ راوځو یو بل ته سپکې سپورې وایو، کله د فوټبال په نامه باندې، کله د بلې لوبې په نامه باندې. او عجیبه امتحان کې خو مسلمانان په دې باندې راغلی یو چې بعضې لوبغاړي څوک د افغانستان خلک د هندوانو سات ورکوي صرف د دې لپاره چې د پاکستان خلاف دي، او پاکستانیان د عیسایانو سات ورکوي د دې لپاره چې افغانستان له شکست ورکو. دا مسلمان په کم طرف باندې روان دی؟ څوک د هندوانو سره چا لاس ملاو کړی او چا د عیسایانو سره لاس ملاو کړی، او چا دپاره د چا په خلاف باندې؟ د هغې کلمه گو په خلاف باندې چې امریکا کې څوک مسلمان دی لا اله الا الله وایي، پاکستان کې څوک مسلمان دی هغه لا اله الا الله وایي، که څوک په افغانستان کې مسلمان دی هغه لا اله الا الله وایي. دا نفرتونه ولې راغلل؟ دا صرف اور صرف په دې بنیاد باندې چې مونږ خپله معنا، خپل حیثیت، خپل مقام، خپل رتبه نه ده پېژندلې چې مونږ ته الله او رسول کومه رتبه راکړې ده. الله او رسول ما او تا ته څومره ښکلی جوړ راکړی دی. الله او رسول مونږ تاسو ته د مثال د یو جسم مانند راکوي، د یو مثال د جسم ورکوي چې مسلمانان د یو جسم مانند دي. که چېرې سبا له دا نفرتونه خواره شول، دا یاد ساتئ چې داسې دور به بیا راځي چې د قومیت په نامه باندې به یو بل قتل ته تیاریږو. هغه توره چې هغه مونږ له اسلام د دې دپاره راکړی چې د کافر په خلاف استعمال شي، هغه بیا به د قومیت په نامه باندې د اسلام په خلاف باندې استعمالیږي. او دا قومیت او نشنلیزم چې څه ته ویلی شي دا به دومره مخکې لاړ شي چې بیا به مونږ ستاسو د هغې روکتام نشو کولی. یو حدیث مبارک عرض کول غواړم او په کلاو دماغو باندې اورېدل پکار دی چې څوک دا آواز اوري سوشل میډیا باندې. سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم څه فرمان علی شان دی. اسې مونږ له خو پکار دی چې د خپل د حضور مبارک د تعلیماتو نم لږ ځان خبر کو چې کله ما او تا نفرت دې طرف ته راورسېږي چې سبا له ما او تا یو بل وینې ته په تنده باندې ناست یو، تږي ناست یو، مونږ خپل نبي مونږ باره کې څه وایي چې تاسو له څه کول پکار دي؟ آیا دا نفرتونه که چېرې د قومیت په نامه باندې، د عصبیت په نامه باندې، د خاندانونو د ملکونو په نامه باندې که چېرې دا عصبیت او دا نفرتونه روان وي، سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مبارک فرمان علی شان دے سنن ابی داود کے دا حدیث مبارک ذکر دے حدیث نمبر 5121 نمبر حدیث دے. حضور مبارک ارشاد فرمائی واللہ جدا حدیث مبارک اوریدو سرا زوام چې کم مسلمان واوري دا عصبیتونه او نفرتونه بیا کلم نه کوي. حضور مبارک بیزاری اختیاری. حضور فرمائی کہ درخ قسم خلق زما امتیان دینا تچغی 1000 بار وای زد حضور امتیم. حضور فرمائی زدر نہ بیزار ما امتی یہ نا. حضور فرمائی څوک زما امتی نه دی. نمبر 1 حضور مبارک فرمائی لیس منا من دعا الى عصبیت، سوچ د یو بل د قبیلو د نسلونو د عصبیت او د قومیت او د قوم پرستی یو بل دعوت ورکوي چې ته افغانی او زه پاکستانی یم. حضور فرمایي چې هغه امتی زما نه دی، هغه انسان زما امتی نه دی چې څوک د قوم پرستی یو بل دعوت ورکوي. حضور فرمایي دا زما امتی نه دی. که ته ځان ته پاکستانی وایې او افغان ته سپک ګورې او افغان د دې د وجې نه ځان ته درود ګوري چې زه افغانی یم، ته پاکستانی پاکستانی ته سپک ګورې. حضور مبارک فرمایي تاسو به سره لاندې اوسئ په دې باندې زه پاکستانی او ته افغانی. حضور فرمایي دا انسانان هډو زما امتیان دي نه.
حضور فرمائی دا زما امتیان ندی. دویم نمبر حضور ارشاد فرمائی ولیس من من قاتل علی عصبیت. حضور فرمائی چې هغه انسانم زما امتی نه دی چې په قوم پرستی باندې د یو بل سره جګړې کوي. حضور فرمائی دا زما امتی نه دی چې په قومیت باندې قوم پرستی باندې نیشنلزم باندې یو بل سره جګړې کوي. حضور فرمائی دا زما امتی هډو دی نه. موږ په خپل منځ کې څه باندې ولاړ یو چې کله د پاکستان او د افغانستان میچ وي یا مثال طور پر د انډیا او د پاکستان میچ وي موږ د چا طرفونو ته ولاړ یو یا د افغانستان یا د بل چا میچ وي په قومیت کې موږ کم ځای ته رسېدلي یو. د هغې عصبیت او د خاندان پرستی او دارنګې د قوم پرستی علامت به تاسو ته کم ځای نه پته لګي. بس تاسو لاړ شئ فیسبوک کې لږ د یو بل کمنټسونه سره وګورئ د یو بل رایې سره وګورئ چې یو بل ته مونږ په کمو الفاظو باندې عزت ورکوو. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې څوک د قومیت دپاره لړاویږي څوک د قوم پرستۍ په نامه باندې نازیږي او بل قوم ته سپک ګوري ځان ته اوچت ګوري. حضور مبارک ارشاد فرمایي دا هډو زما امتیان دي نه. او دریم نمبر حضور مبارک ارشاد فرمائی چې ولیس منا من مات علی عصبیت. او اغم زما امتی نه دی چې څوک په قوم پرستی باندې مړ شو. قوم پرستی باندې مړ کېدل دا بیمانی ده. قوم پرستی باندې لړاوېدل دا حضور فرمائی بیمانی ده. قوم پرستی باندې جنګېدل حضور فرمائی دا بیمانی ده. زمونږ اسلام خو یو دی افغانستان کې یو اسلام دی پاکستان کې یو اسلام دی امریکا انګلینډ تمام روی زمین باندې زمونږ الله هم یو دی زمونږ رسول هم یو دی زمونږ نبی هم یو دی زمونږ خانه کعبه هم یوه ده زمونږ د مونځ طریقه هم یوه ده زمونږ د حج اعدام یوه ده زمونږ د یو پلار دی آدم علیه السلام زمونږ پلار هم یو دی زمونږ هر څه یو دی خو صرف قومیت هم سره جدا دی. د دغې قومیت د جداګانۍ د وجې نه زمونږ خپل خدای هم سره العیاذ بالله جدا کړی دی زمونږ اسلام هم سره جدا کړی دی ځکه چې قومیت جدا کېدو سره چې کم نفرتونه په منظر عام باندې په نظر باندې راځي دې نه دا پته لګي چې زمونږ اسلام ټوکړی شوی العیاذ بالله. او حضور فرمائی نه زما اسلام یو دی زما خانه کعبه یوه ده زما قرآن یو دی زمونږ پلار آدم علیه السلام یو دی زمونږ رب یو دی. خو که څوک قومیت اختیارول غواړي حضور فرمائی دا به خپل کار کوي دا زما امتی هډو دی نه. حضور فرمائی دا زما امتیان نه دي. موږ له څه کول پکار دي ټیک ده په دغې باډر باندې غټ تکلیف دی او دغه تکلیف ورکول موږ هم په شد و مد باندې مذمت کوو خو لیکن په دغه انداز باندې د هغې ځای نه نفرتونه خورېدل د پاکستان نه نفرتونه خورېدل او زه بیا عرض کول غواړم او پکار ده چې دا اواز د ما هغې خلکو ته ورسي چې کم په امریکا کې ناستې ویډیوګانې کوي او څو په انګلینډ کې ناستې ویډیوګانې کوي نه زه دغې حالاتو نه خبر دي نه دغې تکالیفو نه خبر دي نه دغې ستونزه کې دوی چېرته ورځې او شپې تېرې کړي دي نه ماشومان په کډو کې مړه شوي دي هغه کسان چې د نفرتونو ویډیو کوي حضور فرمایي دا زما امتیان دي نه. حضور مبارک فرمایي دا زما امتیان نه دي دا څه معمولی خبره نه ده د خپل ایمان غم پکار دی ځکه حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک له یو صحابي راغی صحابی رسول حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دام دا ابن ماجہ حدیث مبارک دے حضور مبارک لائے چھے دا بی بی مبارک فرمائی ما والد سے حضور مبارک بارگاہ کے حاضر شو پختن اکڑا سالت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فقلتو یا رسول اللہ امن العصبیت ان یحب الرجل قومه یا رسول الله آیا د خپل قوم سره مینه محبت ساتل دا قوم پرستی ده؟ حضور د فرمایي لا وطن سره مینه ساتل ځان له معنا ده
یو د وطن په نامه باندې نفرتونه خورول دي، یو د وطن په حق او په ناحق باندې په دواړو ځای کې ته ورته ودرېږي. حضور فرمایي د خپل قوم سره مینه محبت ساتل دا قوم پرستی نه ده. حضور ورته وفرمایل قوم پرستی څه شی ده؟ ولكن من العصبیة ان يعين الرجل قومه على الظلم. حضور فرمایي چې قوم پرستی دا ده چې قوم د په ناحقه وي او بیا هم ته د هغه ملګرتیا کوي. حضور فرمایي دا قوم پرستی ده. قوم پرستی د قوم محبت ته نشي ویلی چې څوک په کمه سیمه باندې اوسیږي د خپل قوم سره محبت ساتل دا د قومیت دلیل دی چې زه د فلانکي قوم یم، خپل قوم سره مینه ساتل. پاکستانیان به د خپل پاکستان سره مینه ساتي، د ټولو ملکونو زیاته مینه به د خپل وطن سره ساتي. افغانیان وروڼه به د افغانستان سره مینه ساتي، د دې نه بغیر کیدی نشي. خو لیکن دا قوم پرستی نه چې د خپل قوم سره مینه وکړي. قوم پرستی دا چې ته نفرت خور کې. قوم پرستی دا چې ته د مسلمانانو په منځ کې دراړ راولې. قوم پرستی دا چې ته په یو بل باندې فتوی ولګې. قوم پرستی دا چې ته د یو بل وینې څښلو ته تیار کینې. قوم پرستی دا چې هغه په تکلیف کې دی ته به خوشحاله شي. قوم پرستی دې ته ویلی شي. او حضور فرمایي چې چا قوم پرستی وکړه، حضور فرمایي دا زما امتی نه دی. په دغه معنا باندې ټولو مسلمانانو لا ځان خبرول پکار دي. سوشل میډیا سره زمونږ تعلق شته، ضرور شته، خو چې کم تعلق د سوشل میډیا سره کم واپستګي زمونږ دا او کم نفرتونه مونږ وکتل. ما په تیره ورځ باندې ټي وي کې یو پروګرام وکړو فلسطین په مظلومیت باندې. نو بعضې افغانیانو وروڼو په کمنټسونه دا ورکړي وو چې تا ته فلسطین ښکاري او دا تورخام باډر درته نه ښکاري، دلته کم ظلم روان دی. غرض دا چې دا هغه نفرت دی. فلسطین سره خپله دردیږو، په باډر باندې کم تکلیف دی دې سره خپله دردیږو. فلسطین مسلمانان هم زمارونه دي، افغانستان مسلمانان هم زمارونه دي. او که کلم په کم وخت کې یو مسلمان بل مسلمان ته رور ونه ویل، دشمن ورته وویل، نو قرآن ورته رور وایي، ته ورته دشمن وایي، نو بیا ته مسلمان نه یې. قرآن فرمایي مسلمانان یو بل منځ کې رونه دي، او چې کله دا مسلمانان کلمه گو رونه نه دشمنان شول، نو قرآن فرمایي چې مؤمن به رور وي. نو چې ته ورته رور نه وایي نو بیا به ته مؤمن نه وي، ته به غیر مؤمن وي. او غیر مؤمن ولې؟ ځکه حضور د فرمایي دا زما امتی نه دی. په دې جمله باندې غور وکئ. حضور فرمایي قوم پرستی چې څوک کوي، حضور فرمایي دا زما امتی نه دی. قوم سره محبت خپله معنا لکه ما څنګه عرض وکړو. حضور وفرمایل قوم سره مینه قوم پرستی نه ده. قوم په ناحقه ولاړي ته ورسره ودرېږي، دا قوم پرستی ده. او حضور مبارک یو بل ښکلی غوندې مثال ورکړی، دا هم د ابو داود شریف حدیث مبارک دی. سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې دا قوم پرستی داسې مثال لري. ډېر ښکلې خبره حضور مبارک فرمایلې ده، که زمونږ دماغ په ورسېدل نو شاید چې پوه شو. حضور فرمایي چې قوم پرستی مثال داسې لکه یو اوښ دا یو کوی ته ورغورځېږي، غټ اوښ دی کوی ته ورغورځېږي، او یو بل کس دی ورمنډه کې وله چې دا خو قوم پرستی شي، دا اوښ دا قوم دی، او دا بل کس دی دا سره په ناحقه ملګرتیا کوي. حضور فرمایي چې دا اوښ چې د لکۍ نه رانسي راوباسي، دا اوښ به راوباسي که دی به ورغورځېږي؟ حضور فرمایي دی به ورغورځېږي. اوښ د ډوب کوی نه تنها یو کس د ډوب کوی نه اوښ څوک د لکۍ نه راوباسي، اوښ څوک نشي راویستی. حضور فرمایي دی به ورغورځېږي. قوم پرستی هم داسې ده چې کم قومونه په قوم پرستی باندې ولاړ دي، حق پرستی باندې نه دي ولاړ، د اسلام په نامه باندې جوړ دي، اسلام په نامه باندې د هغوی نامه مشهوره د عالم دنیا کې، او هغوی باوجود هم دوی
اسلام پرستی نه کوي، قوم پرستی کوي. حضور فرمایي د دې مثال دغه اوښ بچون کې دی، اوښ به ورځېږي، دا کس به مو سره ورځېږي. گویا حضور فرمایي دا قوم هم تباه دی چې څوک په ناحقه ولاړ دی، او چې څوک ورسره دي هغه به هم د اوښ سره غورځېږي. حضور فرمایي دا کس هم تباه او برباد شو. مونږ خو مسلمانان یو حاضرینو، مونږ خو لر او بر چې الفاظ استعمالیږي، لر او بر اول مسلمانان یو. هغه بعضې کسانو پارټیانو والا وایي چې اول پښتانه یو بیا مسلمانان یو. یا ساتئ دا د کفر نه کمه خبره نه ده. مونږ اول مسلمانان یو، او وایي چې پښتانه مخکې نه موجود دي او اسلام وروستو راغلی. دا د دوی حماقت دی. اسلام مونږ هغه وخت کې قبول کړی دی چې کله انسانان لا پیدام نه وو، او مونږ ته رب فرمایلی وو، رب راته وفرمایل چې الستو بربکم، آیا زه د ستاسو رب نه یم؟ مونږ ورته الا پیدام نه وو چې مونږ ورته ویلی وو چې قالو بلا، ته زمونږ رب یې، ته د رب العالمین نه. اسلام د هغه وخت نه دی، زمونږ کلمه او ایمان د هغه وخت نه دی چې دنیا لا مارز وجود تم نه وراغلی. مونږ هغه وخت نه الحمدلله مسلمانان یو. غرض مده حاضرینو، قومیت لا وده نه دی ورکول پکار. په دا نن ورځو کې په دا شپو کې دوه قسمه مونږ ته چې کم برن ایشو دي، هغه یو دا دی چې افغانستان مسلمانانو ورونه هلته اوړي خلکو فتنې خورې کړي، او دویمه برن ایشو دا ده چې دا میچونه دي په دې کې چې کم نفرتونه تاسو په رب باندې یقین وکئ چې د بعضې کمنټسونو د وجې نه، د بعضې ویډیوګانو اورېدو د وجې نه زه د هغې خلکو په ایمان باندې یریږم، په ایمان باندې یریږم. د دې د وجې نه حاضرینو چې چرته مسلمانان دي زمونږ رونه دي چې ته په نه دردېږې په ایمان یریږه، ته چې رور نه ګڼې په ایمان یریږه، او چې چرته مسلمان دی او ته په دردېږې ته دا یقین سره ویلی شي چې زه مسلمان یم. ځکه چې رب فرمایي یو مسلمان به بل باندې دردېږي، نو رب راته مسلمان وایي ځکه دردېږم چې ته نفرت خوری، بغض و عداوت خوری، قوم پرستی خوری، که هغه هر څوک دی، که هغه هر څوک دی، من کانا، که هغه پاکستان کې اوسېدونکي خلک د ولې نه وي، افغانستان کې اوسېدونکي خلک د ولې نه وي، او دا نور چې کم نورو ملکونو کې اوسېږي او د الف او د با نه خبر نه دی، او دا عصبیت خوری، قوم پرستی خوری، یاد ساتئ د هغوی په ایمان باندې زه یریږم، بلکې د هغوی په خپل ایمان باندې ویریږي. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک ارشاد فرمائی، او دا قوم پرستی چې کم آیات کریمه ما عرض کو، حضور صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابیو ابو هند رضی اللہ تعالی عنہ، اغا مبارک وعده نو کړی، او یو قبیله و بنو بیات. حضور فرمایل چې بنو بیات قبیله ته چې ابو هند لا رضی اللہ تعالی عنہ غلامو، د رنگ نم ډیر برابر نو، خاندانم برابر نو، غلامو. حضور فرمایل چې د ابو بیات د اوچت مشهور او معزز قبیله کې څوک د ول خپل لور په نکاح کې ورکی. چې کله حضور مبارک حکم فرمایلو د قبیله خلک چونکه اوچتو، قومیت اوچتو، خاندان اوچتو، آزادو، مال حال، رنگ روغن هر څه لحاظ باندې بهترو. حضور فرمایل چې ابو هند لا خپل لور ورکئ، خپل منځ کې سره مشوره کوي چې دا خو غلام دی، د رنگ نه ډېر مزیدار نه دی، خاندان پته نه لګي، مالدارۍ پته نه لګي، نو دومره اعلی خاندان د دومره ادنا کس له خپل لور څنګه ورکوي؟ رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم کې آیات کریمه نازل کړو، او رب ذوالجلال فرمایل وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. اللہ تبارک و تعالی فرمایل چې ای زما بندگانو، تاسو فلان کې قبیله والا او دا صحابی د بلې قبیله والا دی،
او هغه قبیله اوچته ده دې په قبیلې باندې الله فرمایي دا قبیلې د یو بل پیژنګلا دپاره ما جوړې کړي نور باقی الله ته څو ګران دی الله فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله فرمایي ما ته هغه انسان نږدې دی که د کومې قبیلې سره تعلق ساتي که د کم وطن سره تعلق ساتي که د کم ملک سره تعلق ساتي که د سپینو د تور رنگ سره تعلق ساتي الله فرمایي ما ته هغه بهترین دی چې د چا تقوا بهترینه ده د چا په زندګۍ کې پرهیزګاري ده هغه الله ته محبوب دی الله تبارک وتعالی دغه قوم خلکو قبیلې خلکو په خلاف باندې آیات نازل کړو چې قبیلې نشته چې تاسو بنو بیات قبیله مالدار اعلی قبیله او ابو هند رضی الله تعالی عنہ د وړې قبیلې والا تاسو بلور نه ورکوي الله فرمایي قبیلې نشته یو بل وطنونه نشته دا صرف تعارف د پاره دی د ایڈریس د پاره دی د یو بل پیژنګلا د پاره دی پاتې شو فوقیت مقام او مرتبه دا هغه چاته ملاویږي چې څوک د الله په بارگاه کې ګلدستې د تقوا پیش کوي څوک د الله په بارگاه کې تقوا پیش کوي هغه انسان د فوقیت والا دی هغه د مرتبه والا دی هغه د ادنا په خلکو تصور کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د ولی نوی هغه بلال رضی الله تعالی عنہ چې خلکو ادنا ګڼلو رنگ په لحاظ باندې تور شکل په صورت باندې زمونږ په الفاظو کې بدرنگ ظاهر په نسب باندې بیکاره خو لیکن خدای پاک د تقوا او د ایمان په بنیاد باندې دا مقام ولا ورکړو چې حضور فرمایي زه چې کله جنت ته داخلېږم کومه سورلۍ باندې چې زه ناست وم هغې سورلۍ د جنت والا به مهار و رسۍ به بلال نیولې وي اول به بلال جنت ته داخلېږي بیا په سورلۍ باندې محمد رسول الله جنت ته داخلېږي دا د قرآن پیغام دی دا د حضور د فرمان پیغام دی دا د حضور مبارک د کردار پیغام دی چې قومیت نشته د اسلام کې عصبیت نشته د اسلام کې قوم پرستی نشته د اسلام کې نیشنلزم نشته د اسلام کې اسلام کې دا دی چې تم کلمه وایې زما رورې او زم کلمه وایم زه د ستا رور یم اسلام کې دا معنا او دا مفهوم و مطلوب پروت دی او په دې خبرو باندې د خپلو خبرو اختتام عرض کول غواړم سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په زبان باندې د قرآن کریم فرقان حمید آیاتونه بیانېږي رب ذوالجلال صورت حجرات کې آیت نمبر 11 کې رب ذوالجلال ارشاد فرمائی یا ایها الذین آمنو او دا آیات کریمه لک په غور باندې واورئ رب ذوالجلال فرمائی یا ایها الذین آمنو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء عسى ان يكن خيرا منهن حضور رب ذوالجلال فرمائی چې زما بندگانو یو قوم د بل قوم پورې ټوکې او مسخرې د نه کوي یو قوم د بل قوم مذاق د نه اوړاوئ الله تبارک تعالی فرمایي چې ولې چې څوک چې مذاق اړاوي دا قوم ته څه پته ده چې دا قوم بهتر دی که د چا مذاق اړاویږي هغه قوم بهتر دی او الله فرمایي چې زنانه دم یو بل مذاق نه اړاوي دا پته نه لګي چې څوک مذاق اړاویدونکي دي دا بهتري دي او که د چا مذاق اړاویږي دا بهتر دی دا پته رب فرمایي چاته هم پته نشته بهتر هغه قوم دی چې څوک د الله تبارک وتعالی په بهترۍ په معیار باندې پوره دی مونږ پاکستان قوم د افغانستان قوم مذاق اړوي افغانستان قوم ټول نه بعضې افراد د افغانستان قوم د پاکستان مذاق اړوي او الله تبارک وتعالی فرمایي یو قوم تم دا پته نشته چې بهتر څوک دی بهتر او بهتري صرف رب العالمین ته پته ده گزارش عرض کول غواړم ټولو حاضرینو ته او دا پیغام عرض کول غواړم چې مونږ ټول مسلمانان یو او چې کلم د مسلمان سره چا نفرت پیدا کړو د قرآن د اصطلاح مطابق دا انسان د په ایمان اویریږي او د حضور د فرمان مطابق چې څوک قوم پرستی کوي حضور اعلان کړي 1445 سال وړاندې حضور اعلان کوي چې څوک په قوم پرستی کې نفرتونه خوري حضور فرمایي هغه زما امتی نه دی
اوس چې څوک دا فتنې خورئ فسادونه خورئ او دا حالات واقعات سنگین کړي دي اوس چې افغانیان دلته پاکستانیان ویني داسې دشمن په نظر باندې ورته ګوري که پاکستانیان هلته واوړي هلته ورته افغانیان پاکستانیانو د دشمن په نظر باندې ګوري ولې نفرتونه یو څو کسانو خوره کړي دي او دا قومیت او قوم پرستی الله رسول فرمائی تو وایه چې زه د حضور امتی یم حضور درته فرمایي چې ما امتی نه هزار بار یو انسان وایي زه د الله د بنده یم د حضور امتی یم هزار بار ووایا حضور درنه بیا هم بیزاره دی حضور فرمایي ما امتی نه زمونږ یو بل سره رونه یو مونږ یو بل مسلمانان یو مونږ یو کلمې والا یو د یو رب بندگان یو د یو د حضور امتیان یو د یو کتاب د سوري لاندې ژوند تیرو د یو آدم علیه السلام اولاد یو مونږ به یو بل سره نفرت نه یو بل سره محبت کوو او څو چې نفرتونه خورئ که هغه په پاکستان چې څوک زما آواز اوري چې څوک نفرتونه خورئ سټیټ له پکار دی ریاست له پکار دی چې د هغوی خولې بند کړي عامه نه بندېږي په زور باندې بندول پکار دي افغانستان سټیټ له پکار دي چې د جرنل غوندې بعضې کسان په نامه باندې جرنلان دي فتنې خورئ سټیټ له دا پکار دي چې د مسلمانانو منځ کې کم نفرت خورېږي دغې کسانو په زور باندې خوله بنده کړي کنې بیا به داسې ورځې راشي چې دغه کلماګو مسلمانان به د یو بل وینې ته به ناست وي د یو بل نفرتونو ته به ناست وي د یو بل عداوتونو ته به ناست وي او دا ورځې به چې په چا باندې سپکې او سپېرې او بدې ورځې راځي مونږ به په خوشحالیږو او که خدا نه خواسته په مونږ باندې راغلی هغوی به را باندې خوشحالیږي دا به صرف وجه دا وي چې مونږ په وینه کې به قوم پرستی موجوده وي او مونږ په وینه کې قوم پرستی نه اسلام پرستی پکار ده د الله او د الله تبارک وتعالی د دین مینه محبت پکار ده او بیا هم عرض کول غواړم د خپل وطن سره مینه دا ضروری ده حضور فرمایي د خپل وطن سره مینه قوم پرستی نه ده وطن په غلطه ولاړ دی ته ورسره ودرېږي دا قوم پرستی ده ما خپله ذمواري د حضور د منبر نه چې کومه ذمواري ما پوره کول غوښتل په دغې ورځو شپو کې چې کوم عصبیت روان دی کم قوم پرستی روان ده او د میچونو د کرکټ په میچونو کې کم شد و مت سره مخالفت روان دی دا کسان د په خپل ایمان باندې ویریږي ځکه چې حضور فرمایلی دي دا زما امتیان نه دي الله کریم خالق کائنات په دغه یو څو خبرو باندې اول مالا او بیا ټول عمل کولو توفیق نصیب فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين رب کریمه ټول اول دعا زمونږ دا ده چې دا سم وویل په دې باندې زمونږ ټولو مسلمانانو الله عمل کولو توفیق نصیب فرمای او بیا دعا هم دا ده چې رب کریمه د فلسطین په سرزمین باندې او سرزمین انبیاء کرامو باندې کم ظلم روان دی کم ستم روان دی مونږ سره الفاظ نشته چې مونږ څه ووایو چې کم ظلم روان دی خدای پاکه ته قدیر ذات ته قادر مطلق ذات خدای په جنگ بدر کې د فرشتو په ذریعه تا مدد کړو د خپل نبی سره د خپل نبی پاک د امتیانو سره خدای دغو فرشتو په ذریعه باندې په سرزمین د پیغمبرانو باندې د فلسطین او د غزا مسلمانانو سره خدای مدد او نصرت فرمایا خدای مسلمانانو د فلسطین او د غزا سره مدد او نصرت فرمایا خدای کا امتحانی خدای امتحان کې پاس کې کده گناهونو سزا وي خدای پاک گناهونه ورته معاف فرمائے او خدای کا د مونږ مسلمانانو امتحانی خدای مونږ ورته نشو رسیدای خدای مونږ په امتحان کې کامیاب او کامران کا خدای چې څوک داغه مخالف دی که اسرائیل دی که امریکا دا او که هنود دی که یهود دی خدای پاک جو څوک د اسلام دشمنان دی او خاص کر په غزا کې افغانستان کې فلسطین کې چچنیا پاکستان اسلامی ممالکو کې دا اسلام کمزور کول غواړي مسلمانان تباہ کول غواړي خدای ته په خپل قهر په چپېړه باندې خدای ته تباہ او برباد کې خدای ته نیست او نابود کې خدای مسلمانانو خپل منځ کې اتفاق او اتحاد
نصیب کې چې کوم بارډر باندې مسلمانانو افغانانو ورونو ته کم تکلیف دی خدای تی ورته آسان کې کم ماشومان پکې شهیدان شول خدای د والدینو دپاره شافعین وګرځولی کې خدای مونږ په خپل منځ کې افغانیانو پاکستانیانو او د تمام اسلامی مسلمانانو په خپل منځ کې مینه محبت پیدا کې نفرتونه په محبت باندې بدل کې عداوتونه په خوشحالو باندې بدل کې دغه دوری خدای په نزدیکۍ باندې بدل کې خدای زمونږ څومره مسلمانان دي او دعاګانو التجا کړې ده رب کریم د ټولو ستونزې ختمې فرمای مړو بخنه نصیب فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.